الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. په اقوامو کې ټولو کې چې کم بدترین مخلوق تیر شوی دی او قوم تیر شوی دی هغه بنی اسرائیلو. اغي لبا انبیاء راغدی به د اغي لاج او نساتلو انبیاء قتلول به شروع کا او په دنیا کې ټولو کې لوی جرم داده پیغمبر ته اذیت رسول تکلیف رسول او په آخرت کې به د اغه سړی د عذاب نسخ عذاب د چاني چې کم سړی پیغمبر قتل کړي یا پیغمبر بل څوک قتل کړي د نسخ عذاب په آخرت کې چاته نه دی. بنی اسرائیل ته بچي رب حکم کو چې په کتاب عملو کې نو دی بنوي نوې ډرامې شروع کې دی آیات کې رب وای قالوا وقالوا قلوبنا غلف غلاف دی وی زمون پزړونو باندې پردې لګېدلې دي دا سه پردې لګېدلې دي چې هغه پردو کې مونږ ته سخکاری نه مونږ ته د خپل دین حق کاری نور چې کم دی هغه راته بیجاخ کاری بل لعنهم الله بكفرهم الله تعالی په دی باندې د دې د کفر د وجنه ګره د لعنت ورې چې د ایمان دولت ورته نصیب کړي فقلیلا ما یؤمنون وی ډیر کم خلق پدې کې دا شو چې دی ایمان وروړو زیات چې کم دی گمراه شو. ولما جاءهم کتاب من عند الله کلم چې دی له الله طرف نه کتاب راغلی دی مصدق لما معهم او هغه کتاب چې کم د دې د کتاب تصدیق کوونکو کپدی تورات نازل شوی قرآن دا وی چې په تورات ایمان نوړې خو چې د هغه حکم منسوخ شوی دی عمل په مکوي بس هغه یو پیغمبر سره خاص وا او قرآن داسې یو مجموعه ده چې بده کې تورات زبور انجیل ټول په دې کې راجمع شوی دي. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا رب وی د دینه مخکې بدی دا ویل چې کله دا پیغمبر راشي دا قرآن راشي دیلا نو دیوی مونږ سره به داسې کتاب راځي کفارو سره به چې جنگ شو نو مونږ به په تاسو غلبه کو او د دې قرآن او د دې پیغمبر د وجې نه به مونږ په تاسو باندې حملې کوو مونږ به په تاسو باندې فتح یاب یو فتح به در باندې حاصلو. فلما جاءهم ما عرفوا به او وی چې کله دیله دا قرآن راغو هغه قرآن چې کم دی پیجنده عرفوا به دی دا خبی جندو دی د دین انکار کو فلعنت الله علی الکافرین رب ذوالجلال په دې کافرانو باندې زما لعنت ته بئس مشتروا به ویا سمره خراب سودا ده انفسهم چې دی خپل ځان سره وکا ايکفروا بما انزل الله بغیا صرف د سرکشه د وجنا دی دا الله چې څه نازل کړی دی وی د دې انکار وکړو سرکشه د وجنا انکار وکړو اينزل الله من فضله على من يشاء من عباده او رب دا خزما خوخه ده چې ز پچا باندې خپل فضل کوم پچا باندې دا قران نازلوم کم پیغمبر جوړوم کم ولی جوړوم کم مسلمان جوړوم د خزما خوخه ده د کې خود انسان کمال نشتا د دې په ذهن کې دا اشکالو چیرې دا پیغمبر به زمون په خاندان کې راځي پیغمبر څنګه د دویم خاندان ته وړېدو نو د دې د وجنه بغض شروع کو فباءوا بغضب على غضب نو دی یو پر لپسې پدی باندې هغه غصه را شروع شو غصه په غصه باندې دی کولې وللکافرین عذاب مهین او رب ذوالجلال وی پدی کافرانو ته هغه عذاب ملاويږي چې کم دردناک عذاب دی. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او داغه پدی قرآن باندې ایمان ول نه دی رولې شوی د هغه وجه دادا چې دی پزړه کې بغض ساتلو پیغمبر ته به حقیر ویل
هغه به سپک ګڼلو ځان به اوچت ګڼلو اصل وجه دا و کبر به کولو تکبر به کولو تکبر ډېر لویه ګناه ده ګورې د تکبر مطلب دا دی چې خپل ځان اوچت ګڼل او بل سړی سپک ګڼل چې یاره زه خو د دې بل نه ډېر ښه یم دا بل خو ما نه ډېر ذلیل او حقیره دی نو دا تکبر دی د دې نه ځان ساتل پکار دی په هر حالت کې که یو سړی ښکلې جامې اچوي ښکلې پیزار اچوي ښایسته ګاډي کې ګرځي نو دا کبر نه دی دا الله یو نعمت ورکړی دی او اکثر علما لیکي چې دا مستحب دی چېرې دله الله دا نعمت ورکړی دی او د ده په وجود باندې ښکاري خو چې یو سړی ښه مالداري په میاشت کې یو ځل لامبي او په جامو باندې هغه شیشې پاکې یو صافي ته جوړ کړي نو په دې نعمت به ته څه وکړي پیغمبر وایي مال دی هغه دی چې کم دی په وجود باندې ولګولو په ځان دی ولګولو او دې خوړو صدقه دی کو او دا نور چې کم تا پرېښو پته نشته باد کې پیستا ورسا څه کوي ښې استعمالوي بدې استعمالوي نو مال هغه چې پتا باندې ښکاري کبر ورسره مه کوې که چېرته ته ښه ګاډي کې ناستې ته وایې زه د دې ټولو نه بهتریم دا خلک حقیر دي دا سپک دي دا کبر دی اکثر علما امام زهبي رحمت الله علیه په کبایر کې او امام حجر سے په زواجر کې لیکلی دي چې دا ګناه کبیره ده لویه ګناه ده علامه ابن قیم سے یو باب په دې باندې قایم کړی دی چې هغه د کفر درجه دی لور کوي تکبر حسد او بغض شهوت دا شیزونه هغه وایي چې دا کفر دی او وی تکبر هم سړی کفر تاړي یا بنی اسرائیل وګورئ دی د کبر د وجې نه قرآن نه انکار وکړو دا شانت شهوت انسان شهواني چیزونو پسې نه خلي د خپل ځان خواهش پرستی کوي نو علامه ابن قیم سے پورا باب په دې قایم کړی دی چې دا د کفر سبب جوړیږي الله تعالی فرمایي له الکبریاء فی السماوات والارض چې دا تکبر زما صفت ته پزمکه په اسمانونو کې تکبر ما سره خوان کوي او رب وی حدیث قدسی دی الکبر ردائی وی دا تکبر زما صادر دی ګوره رب وی ته څه شی تا ته خو عجز لاحق کیږي موږ څومره اوچتې اوچتې خبرې کوو ما بولی د دماغو دا یو رک صرف لږ اخوځي نو خولې نم ډیوه جوړی او لاس او خپې نم ډانګوری جوړی بل سړی را پسې راوچتوي او زه لګیا یم کبر کوم تکبر کوم بل سړي ته سپک ګورم رب ته ګوره هېڅ څه ګران نشته د دې شي نه ځان وساتئ او زموږ په معاشره کې دا عام دي یو سړی به رواني او ځان سره به داسې کسان ځان سره به مخکې رستو ګرځي او په نورو خلکو به روبونه اچوي بل سړی به یری دا بالکل عام دي زموږ په دې معاشره کې چیرې دا سړي ته زه سپک وګورم دی ولې ما نه اوچت شو دی ولې ما نه ښه شه دا کبر مه کوئ کبر ډېر لوی جرم دی ګورئ روایت کې راځي متکبره سړی رب نه معاف کوي ګورئ ځکه ته د الله صفت ځان کې راولې یو ځل بخاري شریف کې روایت دی وی جنت او جهنم خپلو کې بحث کولو جنت ورته وی جهنم ورته وی وی ماله به سرکشه سړی راځي ماله به هغه سړی راځي چې کم کبرجني کم بغض خلکو سره ساتي جنت ورته یای هی ماله خو به غریبانان راځي عاجزان به راځي مسکینان به راځي داسې افسوس یې وکړو نو رب د دې مکالمه اوري الله ورته فرمایي جنت ته وی انت رحمتي ارحم اشاء وی چې زه په چا باندې رحمت کول غواړم نو وی ته زما رحمت هغه تا ته راولېږم او جهنم ته وی ته زما بغض غصه غصه وی چې چا ته زه غصه یم هغه به زه تاله رالیږم او هغه به تا سره دلته هلاک کیږي نو د کبر د هر یو صورت نه ځان ساتل پکار دی روایت کې راځي من تواضع لله رفعه الله کم سړی ځان کې عجز ښکاره کی د خلکو په نظر کې به الله دې اوچت کی چیرې ځان سپک ګڼي یاره د یو سړي کې به صفت هم وي خو بیا هم د صفت باوجود هغه ځان ښکته ثابتوي چیرې هسې نه الله ته مې دا خبره ناخوښه نشي او من تکبر وضعه الله حضور پاک وایي چې کم سړی کبر کې خدای وي دې زه راغورځوم دی به ځان د بره کولو کوشش کوي الله وی لاندې به دې راوغورځوم حضور پاک فرمایي الا اخبرکم باهل الجنه ویا تاسو ته هغه کسان ونښیم چې کم اهل جنت کسان دي کل ضعف
ومتضاعف وی ټول هغه چې کم کمزوري اوزان ښکته ګڼي وی دا هغه کسان دي چې کم صاحب جنت دي. لو اقسم بالله لابراه وی دې بزان ډیر حقیر ګڼي خو چې دې پر رب قسم اخري چې الله به دا کار داسې کوي وی الله د قسم لاج اوساتي هغه کار هغه شانتي وکي. چوز دی وی الله به باران کوي او د ځان عاجز رب ته سپارلی دی هر ټیم الله ته ځان عجز کې مخکې کوي. نو په دې دوران کې الله تعالی د هغه لاج اوساتي وي اسې نه زما دا نیک بنده خلکو ته دروغجن نشي. کوره یو آسان مثال در کوم. اوس زه ولاړم مونځ ته مونځ کوم زما پړه کې دا راغه یاره زما خو لوی کمال دی مونځ ته ولاړم بهر دا ټول ولاړ دی هسې فضول ګرځي لګیا دي یا دلته درس ته ناست شو اوس زه وایم یاره زه خو دې ټولو کې ښیم ځکه زه خو قرآن خلکو ته ښیم پړه کې مې هسې دا خیری راغو معمولی شانتې دا کبر مې پړه کې راغو. نو الله به راته قیامت پر ورځ رانه به رب تپوس کوي چې بنده په دې ژبه کې دی دا وینا چا چولې ده ډېر خلک ګرځي ګونګیان خبرې کولی شي پر صورت هم مونږ نه ښکلې وي په وجود هم ښکلې وي مال دولت هم ورسره زیات وي خو ژبه کې هغه طاقت نه خو یو ټکي فرق دی چې زه دلته کینم الله دا خو تا کمال الله کړی دی زه خو نشم راتلی مونځ له یا الله ته ډېر ښې چې زه تا دې خلکو کې خوښ کم ځان ته دې ودرولم. رب وی بنده نه دا ستا کمال دی ته راغلی ګوره هلته ته وی چې دا زما کمال دی رب درته وی چې ستا کمال له کوم ځای نه راغو او دلته تا وی چې الله ستا کمال دی زه دې ودرولم. رب ته دا عاجزي دومره خوښه شي چې بنده ته وی نه بنده دا ستا کمال دی ته ماله راغې ځکه ما ځان ته رانږدې کې. نو د دې عجز دومره لویه فایده ده چې بیا د الله په ذات باندې قسم وخورې نو الله ستا د قسم لاج ساتي. بل روایت کې راځي ان فی جهنم وادیا فی الوادی بئر وی په جهنم کې یو وادي ده په هغې کې یو کوی دی یقال له هبهب حقا علی الله یسکنه کل جبار عنید وی د هغې نوم هبهب دی. رب ذوالجلال وی زما د په خپل ذات باندې قسم وی په هغې کې به هغه کسان اچوم چې کم کبرجن وي او سرکشه خلک چې کم سړی په دنیا کې کبر کوي ځان لوی ګڼي رب وی په ما لازمه ده دا سړی به زه هغې ته داخلوم. ترمذي شریف کې روایت دی وی د قیامت په ورځ باندې به یو لوی سټ راپاسي یو غټ سټ به وي او وی د خولې نه به اور ځي اور وی دی به وی د ده به سترګې هم وي غوږونه به هم وي دی به وی 3 کسانو باندې زه مقرر شوی یم یو سرکشه متکبر یو مشرک او یو هغه سړی چې کم تصویران وکاږي تصویرونو مصورین ورته ویلی کېږي دا چې کم دا نن سبا د دې شیزونو نه نشي بچ کېدی نو په دې کې اختلاف دی د علماو چې کم شیز کې اختلاف پیدا شي نو په هغې کې لږ شانته گنجایش راشي. د موبایل دا تصویر چې دی نو تصویر په زمره کې راځي فضول مه وکاږئ ټیک شو خو که بیا هم چېرته ودېخ که علما وایي چې په پرنټ باندې وتی نه وي نو دا تصویر زمره کې نه راځي خو چې په پرنټ باندې ووتو نو دا تصویر زمره کې راشي. نو کوشش کوئ صرف هغه ضرورت دپاره خلکو پاسپورټ له پکاري شناختي کارډ له هغه پرنټ صحیح دی خو اضافي دا نه چې په کورونو کې په دیوالونو باندې هم لګولي اکثریت اوس هم شته چا د مشرانو تصویران لګولي چا خپل لګولي غټ غټ تصویران لګولي دي نو هغه وایي په دې 3 کسانو زه الله مقرر کړی یم وی دي به زه جهنم ته لیږم. یو عالم القابات چا بیان که او کس وی یاره دا عالم خو ډېر لوی سړی دی اکثر که خیال هم کړی وي څوک چاله دعوت ورکړي هغه پسې مخکې رستو القابات ولګئ نو د ده پړه کې د دې خبرې اسې یو خیرې شانتې راغه دی وی وګوره وی زه خو ډېر زیات ښیم نو الله د ده نه ټول علم سلب کو ټول علم تې نه لاړه 2-3 میاشتې وکړېدو ویره چې څه وجې نه مانه دا علم لاړو اخره کې الله اړه کې واچول چې هغه یو خبره دې کړې ده ګورې دا هغه خبرې د وجې نه چې تا وې زه خو دې ټولو کې بهتر یم
الله وی دا صفت مې درنه واغستو ځکه نه چاته اوس یو خبره بیان کا نشي بیانولی صفت مې درنه واغستو نو بیا ورته رب وی لاړ شه یو مسجد ته لاړ شه چې په هغې کې دا واړه بچي سبق وی د قرآن سبق وی او دی ته ووایه چې دی تا ته دعا وکړي نو زه به ستا دا ګناه معاف کړم نو چې لاړه مسجد کې ورته ماشومانو دعا وکړه الله هغه سخته معاف کا سختی معاف کا امام غزالی رحمت الله علیه فرمای وی ذلیل خلق تکبر کوي او وی چې کم عزتدار سړی هغه ځان کې عاجزي راولي وی چې کم سړی ځان کې عاجزي راولي الله دله د دین پوهه ور نصیب کړي او چې کم ځان کې کبر راولي نو وی دې بیا دین تم سپک ګوري وی الله د کې هغه علم صفات نه چې وی د دین محروم کی الله د دین هغه صفات د دنه ختم کی یو واقعه ذکر کیږي یو ځل شیطان دی فرعون سره ملو شو فرعون ته وی ورته وی ته ولې د خدای دعوه کې ته انا ربکم الاعلى زه خو ټولو کې اعلی رب ټولو کې اعلی خدای یم او ورته وی ما سره زر جادوګران دي زر شیطان ورته وی ټول راجمع کا چې ټول راجمع کو ورته وی خپل ټولو کې اعلی جادو کوي چې اغیر خسق جادو کو نو شیطان یو سا واغستا هغه ټول جادو ختم کا صرف سای واغستا جادو ختم کا شیطان ورته وی دا الله بندا ما صرف د یو قبر د وجه نه چې ما د حضرت آدم علیه السلام سجده ونکه رب راوستم ما د خدای خبرونه منله او ته د خدای دعوه کې ما خو د خدای دعوه نه ده کړې او ستا دا جادو چې ما په یو سا باندې راخ که حالان کې زه د رب یو مخلوق یم د رب به څومره طاقت چې ته دومره لوی تکبر کې چې ته په دې یو زر جادوګرانو باندې قبر کې چیرې زه دومره لوی یم عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یو ځل ولا یو ملمه راځي ورسره کینی ملمه وی یره وی دا ډیوه لګېدلې ده وی دې کې دا روشنایي کمیږي وی دې کې به زه تیل واچوم نا ورته وی دا مناسبه نه ده چې په ملمه باندې کار وکړي زه په ملمه کار نه کوم ته کېنه بیا ورته وی غلام به دې راپاسوم ویره زما غلام نن وختي وده شوی دی هغه نه راپاسوم په خپله پاسې د هغه ډیوې سمه کا تیل یې پکې واچول بیا هغه کېناستو نو هغه صورتي امیر المؤمنین وی تاسو په خپله پاسې دی دا کار هم وکړه ډېر عجیبه خبره ورته کوي وی زه چې پاسېدم هلته لاړم وی زه بیا هم عمر وم وی چې راغم وی بیا هم عمر یم وی په دې ډیوه کې مې تیل واچو وی زه بیا هم عمر یم ما کې خو څه فرق رانغه هم هغه عمر یم او وی هر یو شیز کې تواضع کوئ تواضع هر شیز کې دا مه وایه چې یاره زه قبر کوم ځان لویم دا انسان غر کې نمرود تم کتنه نمرود څه شی کول نمرود دومره قبر راواغستو خلکو ته به وی زما دربار ته څوک راځي ما ته به سجده کوي چې څوک د سجدې نه بغیر راغی هغه به خیر نه یو ګډ ماشاءالله د سپېږمو کې نه باسه چې پوزې ته ځي هغه به بنګېدو په دې دماغو کې خپل هغه چې کم نوکران رعایه دي هغې ته وی چې کله پورې دا ماشې دلته کې تاسو به ما سره ولاړې ما له لږ ساعت پس په سر باندې غزار راکوه چې سر باندې به غزار ورکو آماشه به لږ ساعت لپاره آرام شو لږ ساعت به تیر شو بیا به بنګارې شروع کو بیا به غزار ورکو اخره کې نوکران رعایه ورته وی دا ډیوټي مونږ نشو کولی مونږ تا نه تنګ شو هم دې مار دی وهو د سجدې دعوت ورکو الله څومره ذلیله کوم هغه سرې وله ذلیله کو نو اخره کې یو وزیر ته وی دا به څه چل کېږي وزیر ورته وی خلک خو در سره ډېر ملاقات کوي ډېر ملاقات له راځي خو چې څوک ملاقات له راځي په هغې باندې دا لازم کا چې څوک راځي تاله په سر باندې غزار درکوي نو چې څوک به راتله په سر به غزار ورکول نو آخره کې دا خلک ته ډېر تنګ شو نو یو ته ډېر تنګ شو دومره مضبوط غزار ورکو چې د هغې نه مردار شي نو دا لویوالی دا کبر چې دا انسان ذلت طرف ته راولي په دې کې د انسان څه کمال نه شهاب الدین محمد احمد الاشبهی د په یو کتاب کې لیکلی دی المسترف د دې کتاب نوم د یو واقعه ذکر کړی دا یو مالدار سړی خپلې ښځې سره ناست دی د دې ښځې ته وایي روټۍ خوړه ښه اعلی اعلی شیزونه ځان سره ایښي دي نو دې کې یو فقیر راځي ملنګ نو ورته لږ قصه راکه
د په غوسه ور پاسې وي تاسو نه تنګ شروع کېږه نشته هېڅ هم نشته او رب هم وایي چې څوک دنه وغواړي رټی ما که نه ورکې ورته وایي نشته را سره خو رټی ما نو د ورټلو چې څنګه ورټله زمانه تېرېده قبر لویوالی وکړو چې مونږ خو دا مال تا دپاره نه ګټو چې تاله به درکوو زه خپل کار کوه اکثر زمونږ خلک هم داسې کوي روغ رمټې کار ولې نه کې خلک ورټي که نه نو وایي لږ زمانه تېره شوه په دې کې په دې سړي زوال لاغه کاروبار ختم په کم کور کې پاتې کېدو هغه کور یې خرڅ که دې حد ته ورسېدو ښځه یې نه شوه ساتلی ښځه دوی په تا دې طلاق کړي زه هغې هم پرې خوا عدت تیر شو ښځې بل واده که نو بیا دا ښځه د خپل دویم خاوند سره ناسته ده یو فقیر راځي او فقیر چې دی نو هغه اواز کوي چې یاره ماله د الله په نوم باندې څه راکه نو دا ښځه ورته وایي ای سړیه وی یاره وي مونږ سره هغه زړه روټۍ شته هغه به وخورې خو وي د فقیر له به دا تازه خوراک ورکوه وي ډېره ښه ده ورکوله چې لاړو ویې کته دا ښځه راغه ډېره زیاته خفه ده وي ولې خفه یې وی یاره نن خو مې ډېره عجیبه واقعه وکته وی څه واقعه وی دا چې کم بهر فقیر ناست دی وی دا زما زوړ خاوند وی د ډېر کبر کولو وی مال طلاق هم راکو دا چې کم دننه کس ناستو دی ورته د دې نه عجیبه درته ونه ویم ورته څه شی وی چې کم فقیر ده رټلی وي هغه فقیر زه یم وی رب د ده نه مال واخیستو مال پرېږده وي تی ښځه وي وی تم تې رب واخیسته وي مال یې راکې وی هغه کبر وکړو ما عاجزي وکړه الله را لوی مقام راکړه یو بادشاه باره کې راځي حافظ ابن نعیم په حلیة الاولیاء کې لیکلی دي دا شانتي امام غزالی رحمت الله علیه احیاء العلوم کې دا واقعه ذکر کوي وی یو بادشاه په سفر باندې ځي ګورې دا کبر ډېر لوی مرض دی ګورې دا داسې مرض دی ظاهرا خو به انسان صحیح وي خو پړه کې که دا معمولي خیره راغو چې دا سړی ما نه سپک دی او زه د ده نه اوچت یم بس ځان یې غرق که تباه شو د ژوند دې ختم شو وی سفر له روانه وی ما له جوړې راوړئ ښه اعلی جوړی راوړه وي خوښه مې نه ده بله راوړئ وي زه خپلې ځمکې ګورم چې زما ځمکې څومره دي بله جوړی وله راوړه وي یاره بله راوړئ دا مې نه ده خوښه چې د هغې نه قیمتي وله راوړه بس هغه جوړی واخېسته بیا وی ما له اعلی سورلی راکوي ښه ښایسته سورلی وله ورکه بیا مې نه ده خوښه وي دې نه ښه راله راکه هغې نه ښه وله ورکه چې په سفر باندې روان شو نو پړه کې دا راغی زما دې شان ته وګوره څومره ښکلې جوړه دی اچولې ده ټولو کې اعلی سورلي تا سره ده نیم کسان در نه مخکې دي نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته څه شاته دي او څومره سپک دي دا خلکو ته پکې څومره په عالي شان باندې ګرځې رب ته خوښه نه شوه یو فقیر سړی راځي سلام پې اچوي د پې ځان کوڼ کو مخ ته واړئ هغه دې طرف ته راځي باچا سلامت ورته وایي یو عرض مې دله راوړی دی وی تا ته ښکاري نه زه په دوره روان یم ما سره وخت نشته زه شابه دلته نه هغه د اس واګې نیسي و باچا سلامت عرض مې دله روړی دی چې څنګه دا اس ړکوي نو دا سړی ډېر ویرېدو چې داسې عجیبه سړی دی ورته وی وایه مسله دې وایه وی نه وی پټ به درته ویم وی غوږ رانږدې که چې غوږ یې رانږدې کو وی انا ملک الموت وی زه د مرګ فرشته یم او یو وخت دې پوره دی چې ځو بادشاه سلامت وی دومره مهلت راکا چې دا ځمکه خو خپله وګورم وی سکند مهلت در سره نشته خو وی دومره مهلت خو راکه چې کور ته خو واپس لاړ شم خپل بچي خو ووینم او وی نشته مهلت وی وخت دی پوره دی په هغه وخت کې ملک الموت د ده نه ساه اخلي چې په اس باندې ناستې روح ته ځي د اس نه راپروزي لاندې راړه کېږي الوی کبر یو ملک الموت ولا مهلت ورنکه وی دې نه پس ته ملک الموت نیک سړي لځي ورته وایي من انتو ته څوک یې وي انا ملک الموت وی زه خو ملک الموت یم ورته وایي مرحبا بک وی خوش آمدید دي وي تا ته زه خو ستا په انتظار کې وم چې کله به ته راځې زه خو تا ته ناستم ورته وایي وی که څه کار دي وي هغه وکړه وی هېڅ کار مې نشته وی د الله د ملاقات نه زیات شوق زما د هېڅ نشته وی روح رانه که بس کوه او ورته وی نه وی خیر دی لاړ شه خپل کارونه دي پوره که وی ملک الموت ته وی تا ته اختیار شته وی او رب راته وی د نیک سړي نه تپوس وکړه که برجن نه مه کوه
کبرجن نه تپوس مه کوه، هغه نه ډایرک روح اخله، هغه له مهلت مه ورکوه. او چې کم دا نیک سړی دی د له مهلت ورکه، د ده په خوښه د نه روح قبض کا. دی ورته وایي بس دا خواهش مې دی، وي ځم اودس کوم مونځ ته ودرېږم چې د سجدې په حالت کې شم روح رانه قبض کا. چې اودس یې کړی دی مونځ ته ولاړ دی، څنګه سجدې ته تللی دی روح یې ترې نه اخیستی دی. نو هغه د کبر مرګ وګورئ الله څنګه ذلیله که، او د عاجزۍ مرګ وګوره چې پیغمبر وی رب ذوالجلال فرمایي وی ټولو کې بهترین مرګ د هغه سړي دی چې کم نه په سجده کې روح وځي، سجده کې د هغه نه روح قبض کم. نو دا کبر د زړه نه ختم کې، د اخیرې دړه نه وکاږې. دا یو واقعه ذکر کوم بس خبره راغونډوم. مولانا زکریا رحمت الله علیه قاری طیب سے او دا شانتی حضرت مفتی شفیع رحمت الله علیه دا یو واقعه نقل کړی دا. په اندلس کې یو بادشاہ یو عالم و شیخ و ابو عبدالله اندلسی رحمت الله علیه ډیر لوی عالمو د قرآن مجید په اوو قراتو باندې ویلو دي ته 17 ویل 7 قرات ورته ویل کیږي. 10,000 احادیث دته یادو او دومره مریدانی وو چې د په وخت کې زرګونه داسې خانقاهانې وي، هغه خانقاهانې د وجې نه آبادې وي. جنید بغدادي نوم به تاسو ډېر اورېدلی، دا د په خاص مریدانو کې و. دا شانتي امام شبلی رحمت الله علیه په خاص مریدانو کې و ده. نو دی چې و یو ځل په سفر باندې روانو، جنید بغدادي رحمت الله علیه ورسره و، امام شبلی رحمت الله علیه ورسره و. په یو داسې ځای باندې تیریږي چې په هغه ځای کې عیسایان دي، هندوان دي. نو د مونځ وخت پکې راغه، نو هلته کې اوبه نه وې، ده وې زه بهر ځم، د دې کلي نه ووتو بهر اودس کو. د زنانو نمبر چې هغې هلته نه اوبه یوړې، یو ښکلې شان جینۍ وه، د ده پې نظر پرېوت، دی هلته کېناسته. 3 ورځې هلته ناستې نه پاسي. مریدان ورته وایي حضرت ځو، وایي نه ځو نشم تللی، بس هلته ناست دی. هغې وی ورځې تېرېږي، یاره مخکې سفر کول دی. هغې ته وایي تاسو ټول لاړ چې زه نه ځم. هغې ورته جاړې حضرت دومره لوی سړی دلته څه کې ته؟ ورته وایي نه، وی بس زه نشم تللی، زما اختیار ختم دی، د الله خوښه ده، تاسو لاړ شي. هغې لاړه. دلته چې کومه جینۍ تله دی په هغې باندې عاشق شو. مریدان یې لاړه، ټولو ته پته ولګېده. هلته بعضې داسې مریدانې وو چې کله اندلس ته د سفر نه واپس شو، نو هغې د دې شیخ حالت ته وکته، دومره وجړل چې ډېر د جړا نه پکې مړم شو. خفګان یې پړه باندې پروت و چې دومره لوی سړی، دومره لوی شیخ چې 10,000 احادیث ورته یاد دي، او د ده په زرګو مریدان، د مریدانو مریدان، او لوی خانقاهانې دي د ده. اوهو دا سو شو. څه وخت تیر شو، امام شبلی رحمت الله علیه واپس راغو چې د شیخ حالت وګورم. د ده حالت بداو چې دی به کله په منبر کې ناستو، یو کونټه به د سره هغه به یې نیولې وه. چې راغه ورته وایي دلته زمونږ یو شیخ و، هغه څه شو؟ او ورته وایي په ځنګل کې وګوره، چې ځنګل ته لاړو خنزیرانو ته ولاړو، کونټه نیولې وه او په هغې باندې د خپله زنه ایښې ده او خنزیران یې سرول. او حضرت داسې دي، او د عیسایانو هغه حول یې اچولی چې کم هغې په سر باندې اچوي، عیسایان ملابن اچي هغې تړلی و. نو هغې ورته وی دا د دې وجې نه چې د جینۍ پلار دا شرط ایښی دی چې ته به دا خنزیران سره هله به تاله زه دا جینۍ در کوم. امام شبلی رحمت الله علیه ورسره ولاړ دی، هغه جاړي. عبدالله اندلسي رحمت الله علیه جاړي، او ورته وایي زما اختیار نشته، وی رب مې دړه نه ده هر څه وویسته. ورته وایي وی څه درته یاد دي؟ وی یو آیات راته په قرآن کې یاد دی، ومن یهن الله فما له من مکرم. وی چې کم سړی الله تعالی ذلیله کي، وی داسې څوک شته نه چې هغه له عزت ورکي. صرف دا آیات راته یاد دی، او یو حدیث راته یاد دی، من بدل دینه فاقتله. وی کم سړی خپل دین بدل کی وی دی قتل کی وی. دا حدیث راته یاد دی، نو راته څه نه دی یاد. ورته وی راځه چې زه وی نشم تللی. امام شبلی صاحب ترنه روان شو، چې کله لارې ته ورسېده نو د دړه ته الله واپس هدایت اچولی. لاره کې یو سمندر راځي چې وی کته شیخ اندلسي رحمت الله علیه د هغې نه راپاسېده، غسل یې وکړو او را روان شو. چې را روان شو الله د وجود کیفیت بدل که.
واپس ورته الله غ ایمان نصیب ک. شبلی صاحب ما ته تاسو کو حضرت دا سو جوا چې ته نشو راتلی او دی حالان کې ته خو دومره لوی سړی په معمولی خبره باندې ته دا جنې عاشق شوې. وی زه چې را روان شوم وی دا هندوان مې وکته دا عیسایان مې وکته وی زما لکه یو خبره راغه اوهو زما د علم ته وګوره زما د کمال ته وګوره دا څنګه ذلیله خلک دي دی څوک د بت عبادت کوي څوک د انور عبادت کوي څوک عیسایان دي څوک یهودیان دي څوک په یو مذهب دي نو څومره قیمه چې د الله عبادت کوم ولاړ بشم اوس به مونځ وکم. وی چې دا خبره مې په دې اړه کې راغه وی زما د اړه ته الله یو القا وکړه. وی رب راته وی دا ستا کمال نه دی ما درکړی دی او وی زما د دې زړه نه یو مرغۍ والوته وی هغه ایمان و او ایمان ډیر کوشش کولو چې راغم خو هغه د کبر خبرې زما اړه کې راغې الله راله د هغې سزا راکوله چې په ما باندې رب خنزیران وسرول. زما محترمو کبر ډیر لوی ګناه ده او ډیر لوی جرم دی. د کبر اسباب چې کم دی نو هغه څه دي؟ کبر اسباب دا دي علامات دا دي چې یو بنده سره څوک خبرې کوي او دی هغه اګنور کي مخ ته واړي مړه د خبر لزه توجه نه ورکوم دا د کبر علامت دی. دا شي ځان کې مراولې یا د خلکو په وړاندې روانې ځان په هغې کې اوچت ګڼې هغه کس ذلیله ګڼې یا په یو مجلس کې ناستې کمزوري خلک دي هغې له توجه نه ورکې او چې کم عمرا دي هغې له توجه ورکې دا هم د کبر علامت دی. غریبانانو خلکو باندې سلام نه کې لاسو سره نه ملاوې او چې مالداره دله راشي کورسی هم ورته پرېږدې دا کبر دی ښه دا کبر مه کوئ. بل په خپله ښه خوراک کې او غریبانانو له ذلیله خوراک هغه خوراک چې کم د خوړو هم نه په هغې باندې خوري دا د کبر علامت دی. بل دا ده چې ډډه دې والي وي او خوراک کې دا هم د کبر علامت دی او چې کم سړي پنسي د ګیټو نه ښکته کړي دا کبر دی. بعضې حالات داسې دي وختونه داسې دي چې په هغې کې الله د مخلوق بخښنه کوي په هغې کې رب ذوالجلال د متکبرینو بخښنه ګورې نه کوي. کم سړی کبر کوي د هغې بخښنه الله په دې ورځ باندې هم نه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل ښه ډېر مال راغو که نه مال چې راغو نو ټول صحابه را جمع که په منبر وختو او لګیا شو ای عمر وی ته هغه سړی چې تاله د اوښانو سرولو چل نه درتلو لږ اوښان به دې وسرول د هغې په عوض کې به تا ته لږې کجورې میلو شوې نن امیر المؤمنین یې او راکوشو د منبر نه. صحابه وی عمر مونږ دې له راوغوښتو تپوس یې ته وکړو چې عمر صاحب دا څه وجه وه او ورته وایي چې دا ډېر مال مې وکتو نو زما په ډه کې راغه چې ته امیر المؤمنین او دا دومره ډېر مال تاله راغه نو ما خپل هغه کبریا ختموله ړنه مې هغه خیرې ختموله وي ځکه مې دا خبر وکړه چې زه خو دومره عاجز وم ما محترمو ګورې عجز ځان کې راولې چې څومره ځان ښکته ثابتې رب وایي زه به تا اوچتوم یو مقام به درکم د دنیا هر یو دشمن دې تا پسې نښتی ابه تاله خپې وی ابه تاله مخې م بندوي لارې به هم دله بندوي خو چې تا ځان کې عجز پیدا کو او کبر دې په ځان کې رانوستو نو الله تعالی به تاله عزت درکوي. زمونږ خلک د بعضې خلکو عزت ولې کوي چې په معاشر کې کبرجنې او خلک وایي چې د دې عزت دی دا عزت نه دی دا د هغه د شر نه ځان بچ کولو دپاره هغه ته مخکې رستو کېږي. چېرې دا شرپسنده سړی دی که ده ته او یا نه نه کوي نو دی خو تا سره شر کوي هغه سړی بیا وګوره چې کله چې ته جیل کې شي یا مړ شي یا د مخې نه خوا شي خلک ورپسې څومره خبرې کوي څومره بدرد وایي او چې کم عاجزه سړی وي چې هغه مړ شي معاشره کې هم ورپسې خلک خپوي هغې هم ورپسې پریشانوي او چې کم سړی ډېر کبر ظاهروي نو وایي کبر دپاره هغه ته خپل لویي خول پکار هم دی وي په دې کې څه قباحت نشته ښه هغې کې هغه ته ځان خولی شي نو دا کبر خبره دې پورې راغه چې انبیا او پیغمبر به ورته وي چې په ما باندې ایمان راوړه دی به څه وی مونږ تا نه لوي یو مونږ سره نور کتاب شته تا منو پیغمبر خو یې خو ستا کتاب نه منو نو هغې کبر وکړو نو الله داسې ذلیله که چې بلکل هغې نیست و نابود که چا نه خنزیران جوړ که چا نه بیزوګان جوړ که نو دا ټوله د کبر وجه وه. الله تعالی دې زمونږ د ړنه دا کبر وکاږي او الله دې مونږ کې چرته هم کبر نه راولي. زمونږ د درس مقصد نن دا او په هغې کې خبره خلاصه دا راځي
چې چرته به په ژوند کې قبر نه کوو نه به د قبر خبرې کوو. بعضې سړی وایي که نه یاره داسې خبره مې ورته وکړه چې سړی مې دله اوس وځولو سړی به هلته رویتېږي نو دا هم د قبر خبرې دي ښه د دې نه ګورې ځان ساتئ. الله تعالی دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. چا دعاګانو دپاره م ویلي دي زمونږ استاد محترم زمونږ شیخ صاحب تاسو له اکثر علاج لم راځي دلته کراچۍ نه د هغې والده وفات شوې ده. مونږ په مدرسه کې م ختمونه کړي ما ذاتي م وله کړی دی. یو ځل صورت فاتحه ووایي 3 ځل صورت اخلاص ووایي چې هغې ته د هغې ایصال ثواب ورسي. بیا به دعا وکړو.